सबक नंबर 25 पड़ाव दोयम कुदूरी सबक था मख्तखई इकरार वाला मसाइल दी वैदा कर रजुल फी मरज मोती बिदयून व अलैहि दयून फी सिहतिही यो सड़ाई द मरज الموت ټیم کې د قرضو ولا اقرار وکم بنی پلانکی پلانکی سړي دین د قرضا دی بل شاید او دی بنی مخ کې ناس هټ ټیم کې قرضې وی د لمړ کې دو ټیم کې دا ودیون لازمته فی مرضی باسباب معلومه ده سی قرضې ور باندې دي سدی بنی مرض الموت ټیم کې لازمی شي دي معلوم سبب واجب نه شي قرضه مرزه خستیو دي کې بکومه قرضه وال لندول شي دي چې فدین صحت ولا قرضه وال لندول شي هم د شیتا والدين المعروف بالاسباب چې کوم سبب واجب لازم یغه مقدم د مخ کې دي فاذا کوزیت چې کله دا غلاندي شي وفضل شي منها سروپی پات شي من حدیدنا کان فيما قر به في حال المرض ما غو سره بلندول شي کوم مرض کې په لازمي دي وإن لم يكن عليه ديون کا قرضی ور بنی نوی لازمت په صحت کې نوی لازمه جاز اقراره به د نور اقرارونه صحیح دي وکان المقر له اولا من الورثه دی ورثه په نسبت مو مقر له اولاوی واقرار المريض لوارثه باطل کيو مریض الموت سړای دا اغا وارث د پر اقرار کې دا باطل دی ليصدق فيه بقيه الورثه حق بقیا ورثه تصدیق نه بیان ته خبره ده ومن اقر الاجنبین فی مرض موت سړی اجنبی سړی د پاره په مرض الموت کې وصیت کوي ثم قال بورسته چې هو ابن د میزوی دی ثبت نسبه منه نسب ثابت شو خو بت الاقراره له امخ کې کوم اقرار چې کړه او باطل شي ولو اقر الاجنبیه ک پر دې خزه د پاره وال اقرار وکړو چې دامي خزه ده نه دا چې دا پلانکا شی په ور کوي دا یا دیمو باندې پلانکا شی لازم دی ما باندې دین دی 50000 روپۍ دی یا 3 لک دی څومره دی ثم تزوجها بیا مرشوي نو په د مرګ حالات کې په بیماری کې وسره نکاح وکلم یبتل اقراره له اقرار نه بتیلږي ویلي اوله کې کوم رشتہ وا نو اوس رشتہ راغله د سبب وجه د سره د اقرار سره تعلق نشته وارث خونه ده کنه ومن طلق امرته في مرض موت ثلاثا مرض الموت ټیم کې سړی خزه ته درې طلاق ورکو ثم قر لها بدين بدين اقرار وکړي چې ما باندې دومره دین دا ومات ونه مړ شو فلها اقل من الدين ومن میراثها منه نو زګور چې د میراث ډیر مليږي ک دین ډیر دا ک کم پکې کم مغمره روپۍ بوله ورکړل شي ومن قر بغلام نو سړی دی وړي کې د پاره اقرار وکړي چې دا می بچي دی یولد مثله لمثله د شی ته بچي د دینه کې دل شو لکه زه مثال د 25 سال ما بچای دومره زر څنګه کې درشي د 20 سال خصوصا عمر ما غو مطابق به بچای کیږي وليس له نسب معروف او ور کې سنسب نشته نه څوک پیژنې شي د چا زوی وي انه ابنه بس د دې زوی جوړیږي وصدق الغلام او بچی تصدیق کو چې بالکل دې سړي زوی ما ثبت نسبه منه نسب دین ثابت شو ان کان مریضا اگر چې مریض وي ځکه چې نسب حوایج اصليه کې یو حاجت ته ويشارك الورثه في الميراث ورثان سره په میراث کې بيدات شریک رستا ويجوز اقرار الرجل بالوالدين يسړای اقرار کولای شي چا د پاره چې دا می پلاران دي ځکه ځان باندې میراث خيجي او ځان باندې د بل نسب حمل کوي او زوجتي دی وی چا نه چې دا می خزه د ولولد یا بچي می د ول مولا یوي چې مولا می د ويقبل اقرار المرأه بالوالدين ويقبل اقرار المرأه بالوالدين اندسي واخذ د اقرار کوي چې دا می مور پلار دي والزوج یا دامي خوند والمولا دامي مولا د کیږي ځکه د کې نسب په ځان باندې حمل کول دي په بل باندې نه دي اقرار على الغير صحیح نه وي اقرار لنفسه صحیح چې ځان باندې بوج راولي ولا يقبل اقرارها بالولد هو کيو پر دي وړ کې نه دي خزي چې دامي بچي دي دا بنشي قبول الا يصدق زوج في ذلك هاکه خوند تصدیق وکړي چې بالکل د زمونږ بچي دي به خټیک تا یا او تشهد بولادتها قابله یا دایا ولد شور کی گواہی ولور کی ومن قرب بنسب من غیر الوالدين والولد کوي سړی به اقرار کی دی مور پلار او بچی نه سیوا وي چې دا می ورور ده دا می تر ده د نه قبلېږي ځکه ځون باندې غام خو نه جوړي ځون ته غام جوړي تا به چې دا می تر ده نیکته دی غم جوړي سبب میراث ورته نه دا می ورور د پلار ته دی غم جوړي په بل باندې اقرار نشي حمل کول بل باندې شای نشي چول ځن باندې کبوت شي بل خبره ده مثل الله خیل کدا ورور اقرار وکي دا نه کیږي ځکه د تمور پلار باندې غما چای والعم دا تر ولم يقبل اقراره بالنسب دی اقرار نه قبليږي پین کان له وارث معروف قریب او بعید کدا دې سړي بیا وارث نږدې یا لری لکه ذویل ارحام شدي لری دي یا مول المولات دی بعید مثلا فهو اولى بالميراث من المقر له بیا غا سړی سید مغه ته میراث ورکړل شي د مقر له ته نشي ورکواله
فإن لم يكن له وارث که بیا وارث څوک نشته استحق المقر له میراثه بیا مقر له چې د دې ته به میراث ورکولی شي. ومن مات ابوه که یو سړي پلار مړ شو فاقر بیاخن بیا ورور اقرار یې وکړ چې دی مونږ ورور ده لم یثبت نسب اخیه منه ورور ولا نسب دینه نه ثابتېږي و یشارکو په الميراث ها دې سره خو به میراث کې شریک وي فی حق نفسه داغه اقرار صحیح ده خو د پلار بنې داغه ورور نه ثابتېږي چې داغه زوی وګرځي ځکه چې اقرار مقبول نه ده په حق غیره.